الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. انتهي واجب الاحترام علماء کرام، طلباء عظام، زما د فیسبوک د پاڼې ملګري، نن زموږ دویم درس دی. ما پرون ویلي چې څو درسونه به تمهیدي کړو. نن درس کې زه دا وایم چې قرآن کریم دا یو لوی کتاب دی. او تعریف د قرآن کریم مفسرینو ذکر کړی، دارنګه علما چې دا د الله طرف نه راغلی کتاب دی. واسطې د جبرئیل امین علیه السلام او راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. نو دې شان ډېر اوچت او بیا د دې تفصیل الله پخپله کړی. بعضې کې روایات اجمال نو بل ځای کې تفصیل، دارنګې د هغې تفصیل چې دی هغه په وحی خفي سره هم کړی. نو قرآن کریم د زده کولو دپاره، د قرآن کریم د راغستلو دپاره څه آداب دي. اولنی ادب خو دا دی چې سړی قرآن کریم راخلي نو بیا دې باوضو یو سړی اودس نشي نو هغه قرآن نه راځي. زما د استاد شیخ محمد ادریس کاندهلوي خپل تفسیر کې لیکلي چې قرآن کریم له ګوتې وړل چې یو سړی اودس نه وي نو دا جایز نه دي. او ځکه الله فرمایي سورة واقعه کې لا يمسه إلا المطهرون. قرآن کریم دی هغه سړی نه مس کوي چې هغه پاک نه وي، او چې پاک وي نو هغه به یې مس کوي یا به یې رالي. اولنی ادب د قرآن کریم دپاره هغه اودس دی. بیا قرآن کریم دپاره چې دی دویم ادب دا دی چې پاک ځای کې وي. هسې نه چې ډیران کې ناست وي، بل ځای کې ناست وي،
قرآن وای نه داسې حمام کې نو قرآن ویل اجازه نشته. دویم چې چا نه وایي نو هغه د هغه به احترام کوي، د قرآن به احترام کوي. نو چا چې وایي د هغه به احترام کوي، استاد د قرآن. دارنګې کوئی پټۍ باندې چې دی د هغې به احترام کوي. او چې چا کې ادب نه وي د قرآن نو هغه بیا قرآن نشي زده کولی. دویم دا کتاب چې دا عظیم کتاب دی، دا وعظ او نصیحتون کتاب دی. سورة یونس کې الله وایي یا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دی د موعظه وعظ کتاب دی چې څوک یې زده کوي نه خبر دی نه دی، هغه به د دې نه څه خبر دی چې دې کې څه وعظ دی. دویم خلک دا وایي چې یو آیات یې زده کړه عمل پرې وکړه بس دا کافي دی. عمل کول غواړي وایي علم ته ضرورت نشته. دا زما لاس کې امام بخاری کتاب دی صحیح البخاری. امام بخاری رحمت الله علیه په جلد اول کې دلته یو باب قائم کړی دی. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. چې علم دا مخکې د وینا نه د عمل پکار دی. چې اول به ته علم وکړي نو قرآن به زده کړي، نو هغې نه وروسته بیان کوي او بیا په هغې عمل کوي. بیا امام بخاري دغه آیات ذکر کړ. فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. علماء جدي دا أنبياء وارثان دي، ذكر أنبياء وراثت کې علم دی او علما چې دي دا خلکو ته علم ښیي. بیا امام بخاري رحمت الله علیه نور حدیث ذکر کړي. مقصد دا دی چې اول به چې دی علم کوي، بیا به د هغې نه وروسته چې دی وینا او داغي باندې عمل کوي. الله دې موږ قرآن باندې عمل کول توفیق راکړي. دویمه خبره نن ذکر کوم چې دا د سند حصه ده. چا نه چې علم زده کوي نو د هغه تپوس به کوي، داسې نه چې هر چا ته کښېني او هغه وایي زه تفسیر کوم، ماسټر ته کښېني هغه تفسیر نه څه خبره ده. نو چا نه چې تفسیر کوي نو د هغه استادان به هم ګوري، دا سند به هم ګوري. الحمدلله زموږ استادان چې هغه شیوخ مشایخ د شاپور چې په هغې کې زیات تفسیر موږ زده کړی د شیخ عبدالرحیم صاحب، د هغه نه موږ نحو ویلې، د هغه موږ حدیث ویلي.
د هغه نه چې دی مونږ فقه ویل د هغه نه زیات تفسیر مونږ ویل دارنګې زمونږ محتمین صاحب رحمت الله علیه انور مولوي صاحب د هغه نه مونږ تفسیر ویل دارنګې زمونږ شیخ العرب والعجم شیخ محمد فیاض شاپوري صاحب د هغه نه مونږ صحیح تفسیر ویل دارنګې زمونږ شیخ رحمت الله علیه د شاپور 2003 کې وفات شوی د هغه په درسونو کې زه لږ پاتې شوی هغه وخت کې زما عمر کم بړخې د راتو 15 ورځو درس ته نو هغې کې زه لږ کېناستم دارنګې زما تفسیر استادان خطیب صاحب حفظه الله دارنګې زما تفسیر استاد الشیخ قاری شاد محمد صاحب دارنګې الشیخ حشم ربانی صاحب او دارنګې زمونږ شیخ د تفسیر زما استاد زما مرشد شیخ لویسا شیخ غلام حبیب رحمت الله علیه دا زمونږ استادان دي دا زمونږ سند دی انشاءالله د هغو کومه طریقه ده د تفسیر په هغې به انشاءالله موږ مخکې ځو او د ملګرو سره به خپل څه نه څه چې دی تفسیر د قرآن چې دی هغه شریک کړو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين